أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون مخکې آیتونو کې نعمتونه د الله رب العزت چې په دې کې دلایل د توحید هم شته. الله وی څاروي مې ستاسو دپاره پیدا کړلي، ستاسو دپاره په دې کې ما عبرت شته. څوک چې عبرت اخلي د هغې په خېټو کې چې کم صدي د هغې د منځ نه الله وی ستاسو دپاره پی راوباسم. یو طرف ته پکې غوشان دي، بل طرف ته پکې وینه ده، منځ کې صفا چینی را روانې دي د پیو. دارنګې نورې میوې دي، کجورو ته ګوره، انګورو ته ګوره، د هغې نه تاسو څه جوړوئ. کجورې دي، کجورو کې ځان له ډېر شی قسمونه دي. بعضې وایي مدینه کې چې کومې کجورې دي د هغې ځان له 80 قسمونه دي. انګورو ته ګورې نو په هغې کې ځان له دلته کې موږ چې کوم ګورو مختلف قسمونه پکې ښکاري. بیا ورپسې د ګبینه تذکره کوي چې ګبین مې د ګبینه مچۍ ده، د هغې چې کوم نظام دی په هغې نظام باندې تاسو ته ګبین میلاویږي. دغه کې ځان له ستاسو دپاره شفا ده، عبرت پکې دی. ورپسې ستاسو د پیدایش تذکره کوي چې بعضې چې الله تاسو پیدا کړی نو بعضې پکې داسې دي چې هغې د بوډاوالي نه مخکې مړه شي او بعضې بوډاوالي ته ورسي. داسې بوډاوالي ته ورسي چې هغې ته ارذل عمر وایي، هغې ته سپک عمر وایي، هغې ته د محتاجۍ دور او د هغې د عمر ورته وایي. رسول الله صلی الله علیه وسلم به دعا کوله، اللهم انی اعوذ بک من ارذل العمر، یا الله د سپک عمر نه مې ساتې. کله وایي اللهم انی اعوذ بک من الحرم، بوډاوال نه مې ساتې. داسې بوډاوالی چې هغې نه وروستو سړی بیا په څه باندې نه پوهېږي. قوتونه ټول جواب ورکي، غوږونه جواب ورکي، سترګې جواب ورکي، خوله جواب ورکي، لاس او خپې جواب ورکي. دارنګې د سړي ذهن او عقل هغه هم جواب ورکي. بیا سړی داسې شي چې هغه وړوکوالي طرف ته بیا لاړ شي، په څه باندې پوهېږي نه. بیا بل ته محتاج شي، لکه ابتدا کې چې څنګه محتاج و، چې کله پیدا شو نو د غوږونو سترګو لاس او خپو دې کار نه کو. رو رو طاقت راته بیا کېناسته، بیا منډې تړې شروع کړې. په دې کې هم ستاسو دپاره عبرت دی وي. دې ځای نه بل شان مسله د توحید چې ذکر کوي، د هغې دپاره مثالونه پیش کوي
نو دې انداز بیا بل دی. الله رب العزت وایي تاسو له مې رزق درکړلی، مال و دولت مې درکړلی. نو دا مال و دولت چې دی اوس تاسو پکې نوکران دي، ستاسو پکې غلامان دي. نو تاسو لا چاله چې مال ورکړی شوی دی نو هغه د خپل غلام له دومره اختیار نه ورکوي څومره چې دده دی، چې دی په هغې کې برابر شي. هغه م انسان دی، تم انسانی. هغه نوکر دی او ته مالک یې، هغه غلام دی ته آقا یې. بس دغه فرق دی، نور یو شان انسانان دي. هغه غریب دی ته مالداری. نو چې ته دومره نشي کولی چې د خپل مال کې هغه له دومره اختیار ورکړې څومره چې ستا دی، نو ته ګوره مخلوق د خالق سره څنګه برابر دی. خالق او مخلوق کله برابر کېدی شي؟ د خالق هغه صفتونه مخلوق له ولې ورکې؟ بیا الله رب العزت یو انعام هم ذکر کوي. الله رب العزت تاسو دپاره جوړې پیدا کړلي او د دغه جوړو نه الله تاسو دپاره الله ستاسو دپاره زامن پیدا کړلی، اولاد پیدا کړلی، دارنګې حافظه خدمتګاران پیدا کړلی، نوسی پیدا کړلی، تابع پیدا کړلی. دی اولاد ته چې ګورې د سړي تابع، نوسو ته چې ګورې دا د سړي خدمتګارانی تابع. الله ستاسو د جنس نه الله تاسو له دا خدمتګاران درکړلی او تاسو له رزقونه هم درکړلی، ښایسته رزقونه، پاکیزه رزقونه. نو تاسو څه کوئ؟ په نعمت د الله باندې ایمان، د الله په نعمت باندې ناشکري کوئ او په باطل باندې تاسو ایمان نه وړئ. افبنعمت الله یجحدون وبنعمت سے افبالباطل یؤمنون وبنعمت الله هم یکفرون. په باطل باندې دی ایمان راوړي، په نعمت د الله باندې ناشکري کوي، انکار کوي. دا نعمتونه دي د الله رب العزت په تاسو باندې. نو الله رب العزت یو دام وایي چې نعمتونه زما د طرف نه دي، نه چا د طرف نه چې نعمتونه یې هغه پسې سړی بیا داسې خبرې نه کوي. یو طرف ته هغه خالق دی، تاسو مخلوق یې. الله رب العزت هغه حاجت روا دی او الله رب العزت مشکل کشا دی او تاسو هو د حاجتونو د ضرورتونو ګوډی یې. ستاسو هر شي کې ضرورت ده، هر وخت کې ضرورت ده، هر شي ته ضرورت ده. الله رب العزت د ضرورتونو نه پاک دی، ستاسو ضرورتونه پوره کوونکی خو الله دی. ورپسې تذکره کوي او نو داخله د الله نه سوا د بل چا بندگی کوي، د هغه چا بندگی کوي چې هغه ما لا یملک لهم رزقا، چې هغه اختیار نه لري د دې دپاره د رزق، د هېڅ ځای نه لري، نه د اسمانونو نه لري او نه د ځمکې نه. ولا یستطیعون، نه طاقت لري. نو فلا تضربوا لله الامثال، د الله لپاره مثال نه مو بیانوئ. ان الله یعلم وانتم لا تعلمون، الله پوهیږي تاسو نه پوهیږئ. چې الله پوهیږي او تاسو نه پوهیږئ نو تاسو مثالونه مو بیانوئ د الله لپاره.
غلط مثال نه بیانې. الله بیانوي نو الله بیانولی شي، ولې الله عالم دی. او تاسو نه پوهیږئ، تاسو بې علمه یئ، نو تاسو مثال نه مو بیانوئ. خلک لګیا دي الله سره، الله دپاره مثال نه بیانوي. کله وایي کله چې سړی د یو غټ شخصیت سره میلاویږي، د وزیر سره میلاویږي، د صدر سره میلاویږي، د غټ عہدې والا سره میلاویږي، د هغې نه مخکې به د نورو کسانو سره میلاویږي، ځان به جوړی نو هلته به رسي. نو الله داسې نه دی. الله تاسو ته نږدې دی، ډېر نږدې دی، د مرۍ د رګونو نه زیات نږدې دی. فلا تضربوا لله الامثال. مثال نه مو بیانوئ. ولې چې سړی صدر صاحب ته رسي، وزیر اعظم صاحب ته رسي، نو مخکې به ځان د دغې نوکرانو سره، د دې چپړاسیانو سره به ځان جوړی، نو هله به رسي. نو کله چې سړی الله ته ځان رسوي، نو د دې اولیاء کرامو سره به ځان جوړی، نو هله به هغه ته رسي. هغې پسې وسیله به ګورې، نو هله به رسي. دا خبره دی غلطه ده. الله رب العزت وایي زمانه غواړه، زه تا ته نږدې یم، هر وخت کې غواړه، هر څه غواړه. څه غواړې؟ دی ورېږه تصور وکړه، زه ځمه چې ته څه وسیله وګورم، تا پسې راولم. الله وایي زه ستا نه ډایرکټ تا ته وایم وایه غواړه. دی وایي نه، زه ورېږه، زه وسیله ګورم. کله بل شان مثال پیش کوي، غلط بل مثال پیش کوي د الله دپاره. ولې الله رب العزت خو ډېر اوچت دی، الله رب العزت خو شان ډېر اوچت دی، نو موږ خو الله ته رسېدی نه شو. لکه څنګه چې چت دی، دا اوچت دی، نو دې ته چې ته رسې، نو د هغې دپاره به اندرپایي پکاري، سیړۍ به پکاري، نو هله به رسې. چت ته د خطو دپاره سیړۍ پکار، اندرپایي پکار ده، ټیک ده، دا خبره خو صحیح ده. لیکن الله رب العزت خو چت خو نه دی چې ته اندرپایي پسې ګورې، وسیلې پسې ګورې. نه، وسیلو د ضرورت نشتی. ایو سلطان باهو تیر شه دی، ډېر غټ بزرګ و، الله والا سړی و. پنجاب کې بعضې گاڑو باندې هم لیکلي سلطان باهو، حق باهو. چا نور خبرې هغه پسې ورپسې کړلي. هغه به ذکر کاو د هو، هغه به توحید بیانو، په هو سره بیانو. هغه به وی چو تیغ لا بدست داری، بیا تنہا چی غمداری. وی کله چې ستا سره د لا دا توره شته که نه، لا اله الا الله، نو بیا تنها چې غمداری. کله چې غم د باندې راځي، نو یوازې راځه، وسیلو مسیلو ته ضرورت نشتی. او لا فتاح الا هو، بل څوک مشکل کشا نشتی، بل پریادرس نشتی ما سوا د هغه ذات نه. نو فلا تضربوا لله الامثال، ما بیانوي د الله پر مثالونه. آیت تذکرہ کوي، بیا ورپسې بل یو مثال پیش کوي. ضرب الله مثلا عبدا مملوکا، غلام دا سیده یو مثال دا پیش کوي چې یو غلام دی، هغه مملوک دی، پس شی باندې قادر نه دی. یو هغه سړی دی چې هغه آزاد دی، هغه له موږ رزق ورکړلی. غلام چې دا د ځان مالک هم نه دی بخپله، او بل هغه دی چې هغه سره مال و دولت دی، هغه له موږ رزق ورکړلی. دا دواړه برابر کېدی شي نه.
دا یو لګیا دی په ښکاره باندې په پټه باندې خرج کولی شي، هغه بل سره څه شته نه څه خرج کړي. دا دواړه مثال نه برابر نه دي. وګوره انسان ته وګوره، انسان کمزور دی، یو طرف ته الله دی نو الله قادر دی. دا دواړه ته څنګه برابر دی؟ نشي برابر کېدی. لا یستوون. بل مثال پیش کړي د دوو سړو، یو پکې چاړه دی او یو روغ دی. نو دا چاړه او روغ دا برابر دي؟ نشي برابر کېدی. نو چې دا برابر نه دي، چاړه نه مراد ورپسې کم طرف ته چې مخکې خیر نه راوړي. چاړه دی پس پوهېږي نه، خبره ورته کوي په خبره پوهېږي نه. او یو طرف ته روغ سړی دی، کم طرف ته چې لیږي هغه امر بالعدل کوي، کم طرف ته چې لیږي نو هغه خیر راوړي او دا بل خیر نشي راوړي. دواړه برابر دي؟ نه، نشي برابر کېدی. نو الله مثال پیش کوي، او یو طرف ته الله دی، بل طرف ته دا نور مخلوق دی، بل بیا پکې مړی دي، بیا پکې بوتان دي. نه هغه مړی خبرې کولی شي؟ وای نه. چا دا بوت خبرې کولی شي؟ نه. نو دغه چاړه تا په هر څه کې دغه د شمار کړلی. چاړه څه کولی شي؟ خو خپله ځان نشي بچ کولی. دغه چاړه دی، دغه چاړه د هر شي دی. کدی د سرو شو هم څه نشي کولی، کدی د ګټې شو د لوټې شو هم څه نشي کولی. دا نه ده چې د لوټې دی بت جوړ کړی شی دی د لوټې دی به څه نشي کولی. که د ګټې جوړ کړی شو نو دی به څه کولی شي. بیا که د سرو جوړ کړی شو نو دی به څه کولی شي؟ نه، هېڅ نشي کولی. دقه بوتان دي، که د لوټې نه جوړ کړی شی دی خاورې نه، هغه راواخله دغه روډ کې کېږده، د ګټې هغه راواخله په دې روډ کې کېږده، او بل طرف ته د سرو هغه راواخله په دې روډ کې کېږده. ګاډي به راځي اراؤنډ به کوي، اراؤنډ باسي کوي، وایي به هغه دا خو د انسان په شکل باندې ښکاري، او دا یو خو به ډېر قیمتي دی، دا خو د سرو دی، د باندې کار کېږي که نه؟ کار پې نه کېږي. هېڅ نشي کولی. کار به هله کېږي چې ماتې کې. او دغه بت پرستۍ دا خبره دا د خپل زړه نه وباسي نو هله به کار کېږي. څو پورې چې دغه بت پرستۍ خبره پکې ده نو نه کېږي. هېڅ نشي کولی. څنګه چې د ګټې هغه څه نشي کولی، د لوټې هغه څه نشي کولی، داسې د سرو هغه هم څه نشي کولی. که ته یې په خپله پاسې روډ به خالي کړي، دا ګاډي ته به روډ آزاد کړي، نشي کولی. داسې پروت به وي که نه. والله فضل بعضکم علی بعض فی الرزق. او الله غورواله ورکړلی بعض ستاسو نه په بعض باندې په رزق کې. فما الذین فضلوا، هغه کسان چې هغې له غوروالی ورکړی شوی دی، هغې له رزق ورکړی شوی دی، هغه نه دي برات دی رزقهم ورکوونکي خپل رزق لره علی ما ملکت ایمانهم، هغه چاله چې مالکان دي د دې خلاصونه. فهم فیه سوا، نو دی شي په دې کې برابر چې د دغې دواړو اختیارات ته بالکل برابر شي. داسې تاسو نه کوئ. خپل آقا، خپل غلام لا، خپل نوکر لا څوک دومره اختیارات نه ورکوي چې زما چې څومره اختیارات دي دومره استایي، زه چې څه کوم په دې مال و دولت کې داسې تم کوه. هېڅ څوک نه کوي، یېرېږي دی. مال بوالي قبضه به پرې وکړي. فهم فی سوا، نو دی په دې کې برابر شي، دی په دې کې برابر. افبنعمت الله یجحدون، په نعمت د الله باندې دا خلک انکار کوي. والله جعل لکم من انفسکم ازواجا، الله ګرځولي ستاسو دپاره ستاسو د نفسونو نه، ستاسو د جنس نه ازواجن جوړی. وجعل لکم من ازواجکم، او ګرځولي ستاسو دپاره ستاسو د بیبیانو نه بنین زامن و حفدا و وصي، یا حفدا خدمتګاران تابع. ورزقکم من الطیبات، رزق درکړی تاسو پاکیزه رزقونو نه. فبنعمت الله یؤمنون، آیا په نعمت د الله باندې دا خلک ایمان راوړي. وبنعمت الله هم یکفرون، په نعمت د الله باندې دا خلک انکار کوي. ویعبدون من دون الله،
او دا خلق بندگی کوي د الله نه سوا ما لا یملک لهم رزقا ويعبدون من دون الله دا خلق بندگی کوي د الله نه سوا د هغه چای کې لا یملک لهم رزقا چې هغه اختیار نه لري د خلقو د پاره د رزق من السماوات والارض د اسمان نو د زمکینا شی اند سشي ذره بر اختیار نشتی ولا یستطيعون طاقت لري فلا تضربوا لله الامثال نو بیانوي د الله لپاره مثالونه ان الله يعلم وانتم لا تعلمون یقینا الله پوهیږي او تاسو نه پوهیږئ چې الله پوهیږي نو الله مثال بیانول شي نو تاسو مثال نه بیانوي الله د پاره مثال بیانوي الله د پاره هغه څه بیانوي چې الله ذکر کړل ځان الله ضرب الله مثلا عبد مملوکا الله بیان کړل مثال دا غلام چې هغه بنده دی مملوک دی غلام دی لا يقدر على شيء چې هغه قدرت نه لري پس شی باندې ومر رزقناه او هغه سوچ رزق ورکړي موږ هغه د خپل طرف نه رزقن حسن رزق استا فهو ينفق منه سرا وجهرا ناغه خرج کوي دا غنا په پټ باندې او په کار باندې هل یستون آیا دا دواړه برابر کې دي شي نه کله برابر کې دي شي عقل من سره وداوي برابر نه دي الحمدلله ټول صفاتونه د خدای تو خاص الله د پاره دي ټول صفاتونه د اولوہیت خاص الله د پاره دي بل اکثرهم لا یؤمن لا يعلمون بلکې اکثر د خلکو نه پوهیږي نه وضرب الله مثل الرجلين بیان کړل الله مثال د دوه سړو احدهما ابکم دې کې یو د دواړو نه د ابکم د چاړه ده لا يقدر على شيء چې قدرت نه لري پس شی باندې او هو کلون علی مولاه او دې ځان له بوج دی په خپل مولا باندې په خپل مولا باندې بوج دی په خپل مالک باندې بوج دی نو کله چې دا بوت د چا دی نو دا بوت د په خپل باندې نشیتلی نو چل بګې په خپل به وړي کنه کدا مړ دی نو دا مړ هم دا بوج دی په خپل آقا باندې په خپل وارث باندې نال دغه هغه اغسته دی نو قبر ولا کنل نو بیا اوچت کړل نو دې نه وړي اغه پورا په خپل ځکه نه په خپل نشیتلی کلن علی مولاه هغه ځان له بوج دی په خپل مولا باندې اينما یوجهو کم طرف ته چې مخکې لا آیات به خیر نشي راوړي اس خیر کم طرف دې مخکې امریکای طرف دې مخکې چې امریکا را لوهانو نشي واله کې انډیا طرف دې مخکې چې دا انډیا را لوه نه نشي واله اينما یوجه لا آیات به خیر وای دغه طرف ته مخکې تر دا کارو کا دغه کار را لوکا اس نشي کوله حال یستوی هوا آیا برابر کې دې شي دغه و مې امر بالعدل او سوچ حکم کوي په عدل باندې وهو على صراط مستقيم هغه دې پنی غلار سوچ پنی غلار دې دغه دابل برابر کې دې شي نه کله برابر کې دې شي والله فضل بعضكم على بعض في الرزق الله ورواله درکړل الله ورواله ورکړل باز تاسو نه په بازي باندې پر رزق کې نو باز له رزق زیات ورکړل نو باز له کم ورکړل مال او دولت د باز زیات ته نو د باز کم دی فمن الذين فضلوا براد رزقهم نو هغه کسان ندي چې غرواله ورکړه شه مالداري ولا ورکړه شه دا براد دی رزقهم ورکون کې خپل رزق لرا علامه ملکت ایمانهم ا چال چې مالکان دي خلاصونه فهم فی سوان شدی پاګه کې برابر په اختیار کې اف بنعمت الله یجحدون په نعمت الله باندې داخله کې انکار کوي والله جعل لكم من انفسكم ازواجا الله ګرځول استاد د پاره استاسو د نفسونو جوړي وجعل لكم من ازواجكم بنين وحفظا او ګرځول الله استاسو د پاره استاسو د بیبیانو نه استاسو د جوړو نه بنینا زامن وحفظا او نصیب ورزقكم من الطيبات ورزق درکړه تاسو پاکي زو رزقونه اف بنعمت اف بالباطل يؤمنون آیا په باطل باندې داخله ایمان راوړي او بنعمت الله يكفرون بنعمت الله باندې داخله انکار کوي ويعبدون من دون الله داخله بندگی کوي د الله نه سوا ما لا يملك لهم رزقا دا چا چې اختیار نه لري د دې لپاره د رزق من السماوات والارض اسمانو د زمکې نه شي اند سشي ولا يستطيعون طاقت لري فلا تضربوا لله الامثال نو بیان وي د الله لپاره مثالونه ان الله يعلم وانتم لا تعلمون یقینا الله پوهیږي او تاسو نه پوهیږئ ضرب الله مثلا عبد مملوکا الله بیان کړي مثال د عبد مملوک هغه بنده چې هغه مملوک دی غلام دی لا يقدر على شيء چې قدرت نه لري پس شی باندې و مر رزقنا رزق من رزقا حسنا او هغه څوک چې رزق ورکړل موږ هغه د خپل طرف نه رزق خستا
فهو ينفق منه سر وجهرا نا خرج کې دا غي نه په پټه وکارا هل یستوون آیا دا ټول برابر کې دی شي دغه برابر کې دی شي دا دواړه نه الحمدلله ټول صفاتونه د اولوهیت خاص الله د پاره دی بل اکثرهم لا يعلمون بلکې اکثر د خلکو نه پوهیږي نه وضرب الله مثل الرجلين او بیان کړل الله مثال د دوه سړو احدهما او کم چې یو د دوړ نه چاړه دی لا يقدر على شيء چې قدرت نه لري په شی باندې و هو کلن علی مولاه دې ځان له بوج دی په خپل مولا باندې په خپل آقا باندې اينه ما يوجه یا لا یاتی بخیر کم طرف ته چې مخکې نشي راوړی اس خیر لرا هل یستوی هوا آیا برابر کې دی شي دغه و ميامر بالعدل اسو چې حکم کوي په عدل باندې انصاف باندې او هو علی الصراط المستقیم هغه په غلار الله رب عزت مولا قرآن و سنت باندې عمل توفیق راکړي اخر دعوانا اللهم قنا عذابك متقصوا ومشفنا